اصله ته دته ورکړې ده، دوې تنخوا ته دته ورکړې، چونګړې ته دته ورکړې دي، ډرون له ده سر دي، کیمرې له ده سر دي، سنایپر د ده سر دی، راکټ لانچر د ده سر دی، توپ په ده سر دی، ماټر ګوله د ده سر ده. دا د پولیس والا ولې لږل؟ عزیزانو کوم ریاست یې کوي؟ کوم ریاست یې کوي؟ کوم ریاستي ادارې په جهاد کې یو مثال موږ ته راښکاره کوي؟ هغه کمیشن اخلي، هغه تاریات کوي، هغه غلاوې کوي، هغه کاروباریان بلیک میل کوي د دې دپاره ماته پیسې راکړه زه په پښتانه باندې دهشتګردي ټوپکمار جتې دا کوم سره ته کوم؟ دا کوم ریاست کوي په جهاد کې؟ چې وروڼه دا تاریات د څه لپاره یې کړي دي؟ دا ګلستان، کلا عبدالله، توبه، کلا سفلا، دا لوڼۍ، دا دوکۍ، دا ټول تاریات څه دپاره کوي؟ دا سرکار دومره اجازت څه دپاره ورکوي؟ دا بي اس ډي آی چې دوی راوړه چې باید ډي سیان ته موږ پیسې ورکړو، شاته ډي سي دی، مخته کرنل صاحب ناست دي، په دې باندې دا 15% دا د څه لپاره ورکول؟ دا څنګه ریاست دی؟ ته به فیصله کوې. داور صاحب وویل ښه خبره وکړه چې دا د امریکې بې تنخوا یا تنخواداره سپایان دي، زموږ هسپتالونه، زموږ سړکونه، زموږ جنازې، زموږ شادۍ، زموږ غم، زموږ کینونه، زموږ وکیلان، زموږ ډاکټران، زموږ سیاسیان دا یو نه وبخښل سوی. ستاسو تر مخ ناست دي، هغه پنجابي سازش به و، ولې پښتانه نه سره یو کړي؟ د پښتون قام د دې شهیدانو په دې د خشم ډکه په دې جلسه عام په دې اجتماع کې ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محترم چیئرمین قدرمن محمود خان اڅکزئی صاحب، د نیشنل ډیموکریټک موومنٹ محترم چیئرمین قدرمن محسن داوڑ صاحب، د جمعیت علماء اسلام محترم صوبائی امیر قدرمن مولانا عبدالواسع صاحب، د عوامی نیشنل پارټۍ قدرمن صوبائی صدر چې دلته ناست وو، اوس د کمیټې میټینګ ته لاړی، قدرمن اظهر خان اڅکزئی صاحب، د پاکستان تحریک انصاف قدرمن محترم صوبائی صدر قدرمن داؤد شاہ کاکڑ صاحب، د پښتونخوا وطن کام دوست وطن دوست سرداران، خانان، ملکان، ډېر محترم علماء کرام، دانشوران او د پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو ډېرو قدرمنو سپینږیرو مشرانو، ځوانانو، اغلو خوندو، مندو، بچانو، لموږ سره په دې درنه کې ناست کومکیان، بلوڅانو وروڼو، هزارګانو وروڼو، ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول خو زه دې پښتون قامي شهیدانو ته د زیارت دې سپېڅلو شهیدانو ته د ځان لخوا د دې ناستې مجمع لخوا د ټول پښتون افغان لخوا د عقیدت ګلونه وړاندې کومه. دوی دا قرباني په دې نه ده ورکړې، دوی په شهادت په دې نه دي رسېدلي چې دوی د سرکار خلک وو. دا سزا یې په دې ورکړه، په شهادت یې په دې ورسول چې دوی د پښتانه محافظان وو، دوی پښتانه وو،
افغانانو په دا وجه دا خلک په شهادت ورسولي. قدرمنو عزیزانو، نن په هر کور کې غم دی. نن هر مور پر دې غم اوښکې تویوي. نن هر سپین ږیری دا غم د ځان غم ګڼي. نن هر ځوان دا د ځان ورور ګڼي دا شی چې پروت دی. نن پر ټول وطن باندې ویر دی. نن موږ دا وایو چې د دې کورنۍ احسان ټول پښتون قام نشي ادا کولی چې د دوی د بدن غوښې نن دلته په کنټینر کې سروي بدنونه پراته دي. نن دا شهیدان دا کورنیانو په دې نه دي ایښتي چې خالي دوی ته انصاف ورکا، پیسې ورکا، معاوضې ورکا. خپلې کورنۍ ته دوی انصاف نه غواړي. ستا د مستقبل دپاره نن یې تا ته ستا دې بچیانو دپاره نن خپل بچیان تاسو ته دلته ایښتي دي. نن عزیزانو دې کورنۍ د شهیدانو دې وارثینو نن هغه مړانه وکړه، هغه پښتني غیرت یې وکړئ چې کوم به موږ ذکر کولی چې د احمدشاه بابا بچیان دا داسې غیرتمند دي. دا پښتانه داسې مړونه دي. دا پښتون خپل سر په خپل رور باندې ورکوي. نن عزیزانو دا د ولسونو یووالی، دا د ولسونو خشم، دا د ولسونو کې چې کوم غیر اعتمادي ده چې په ریاست د دوی اعتماد ختم دی، دا د ولسونو دا یووالی، دا په درنی کې د ولسونو شرکت، دا چې هر قسم وي، که په جان وي که په مال وي، که څوک حاضر وي که سوشل میډیا باندې چې کم کومکونه نن پښتانه د دې درنې سره کوي. نن چې دا مشران د پښتانه لویه بدبختي ده، د پښتانه سیاسي پارټیانې نه سرکښیني. او عزیزانو په پښتانه به غم وي. محمود خان اڅکزی به اختلاف کړي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي. محسن داول صاحب به اختلاف کړي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي. ایمل ولی خان به اختلاف کړي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي. ویر به وي، توره ورځ به وي. منظور پښتون به اختلاف کړي د پښتانه سره، په پښتانه به غم وي. زموږ علما کرام مولانا فضل الرحمن صاحب به اختلاف کړي د پښتانه سره. نن هغه دشمن ته وایو دا یووالی دی. سوال نه پیدا کېږي چې په پښتانه به توره ورځ وي. سیاسي پارټیان، سیاسي مشران او دا پښتون قام به نه درېږي. نن چې دا ستاسو اتفاق ووینو، نن چې دا د سیاسي پارټیانو دا ناسته یووالی ووینو، ما ته هغه د ملي شهید هغه ارمان را په یاد سي، پښتون نیشنل ایجنډا. دې پښتنو نن یو ګړندی ګام واخیستی. زما باور دی، 100% باور دی محترم مشران ناست دي چې نه یوازې چې موږ به پر یو ثانیه سره راټولېږو، موږ به پښتون قام د دې تورو تیارو د رایستلو لپاره دا زموږ باور دی چې پښتانه دا سیاسي پارټیانې او پښتانه به سره کښېني او پښتون نیشنل ایجنډا به جوړوي. محسن داور صاحب تاسو ته ښه خبره وکړه. دا هغه کتاب دی چې پښتنو ویلی دی. زه به لږ په دوو ټکو درته بیان کړم. عزیزانو نن ستاسو یووالی، نن د دې درنې کامیابي موږ له کومه ناورینه راګرځولی سي، د کومو تیارو به راګرځولی سي. دا د وزیرستان، دا د سوات هغه حالات، دا هغه ریاستي جبر، دا هغه د ریاست راوړلې عرب چچن بلا بتر چې دا زموږ وطنو ته راوړو، په موږ یې دهشتګردي مسلطه کړه. په رڼا ورځ باندې د پښتانه قتل عام دا روا و.
د دین او دنیا برنامه باندې داسې ورځ نه وه چې زموږ وینه نه ده توی سوې زموږ په سرونه فوټبالونه وکړل زموږ نه سپین ږیري پاته سو نه ځوانان پاته سو نه ماشومان پاته سو نه زموږ خویندې میندې پاته سوې نه زموږ هغه علما کرام په سپینو جامو باندې د دوی وینې باندې په دې جامو باندې وو جماعتونه نه سو پاته مدرسې نه سوې پاته تعلیمي ادارې نه سوې پاته عزیزانو د دې دهشتګردۍ تاوانونه دا نه دي یوازې چې ته به خالي قتل کړې ته به په شهادت رسې ستا وینه به توول کړي له دې سره بیا سمدستي ریاست اپریشن کوي اوس بدبختي ګوره په دهشتګردۍ کې هم تماوز دی په اپریشن کې هم تماوز دی ستا جټ بمباري زما پر دکان ده زما په مارکیټ ده زما په جماعت ده زما پر کور ده زما پر سړک ده زما په هسپتال ده زما په سکول ده زما ټول نظام انفراسترکچر په دې کې برباد شو عزیزانو د دې دهشتګردۍ سره خوف راځي د دې دهشتګردۍ سره جهالت راځي له دې دهشتګردۍ سره لوږه راځي د دې دهشتګردۍ سره بېروزګاري راځي د دې دهشتګردۍ سره پسماندګي راځي د دې دهشتګردۍ سره نن تاسو ګوراستئ چې په دې پاکستان کې ستا دپاره په یو ځای کې د اوسېدلو د ژوند ترولو یوه لاره نشته د وزیرستان خلک نن په وزیرستان ته نشي تللی د وزیرستان کور یې ړنګ دی کاروبار یې ختم دی د ژوند ترولو یو لار یې نشته که په سند کې آباد دی که په پنجاب کې آباد دی که په اسلام آباد کې آباد دی عزیزانو د کسټم پر ګولۍ باندې هم د شهادتونه دي CTD پولیس ISI MI IB FIA فوج دا ټول د دې ټولو لاسونو ستا په وینو باندې سره دي د سرمال تحفظ دا په کراچي کې یو پښتون نه لري دا په سند کې یو پښتون نه لري دا په لاهور کې خالي پښتون نه لري دا په اسلام آباد کې پښتون نه لري عزتونه یې نیلام سو بې قدره سو داسې بې قدرې چا بله ورځ په پنډۍ کې یو سړی راولاړېږي د پښتانه پور کوي بیا دعوا ورسره کوي بیا هغه پښتون وژني جنګ ورسره کوي بیا پولیس والا راځي د ده کور ودانه د ده سره په تاڼه کې بندوي تاڼه کې څوک ژوندی سړی نه دی تړلی یو مړ پښتون تړلی دی د خپلې زنانې سره تړلی دی تر دې لوی ناورین به شته تر دې توره ورځ شته تر دې لوی ریاستي جبر شته وای پښتانه وای پاکستان یو قوم دی نه دی یو قوم نن پاکستان د پښتانه نه دی نن پاکستان د سندي نه دی د بلوچ نه دی د سرایکي نه دی د ګلګتې نه دی نن پاکستان د یو چا هم نه دی ما سوای د پنجابي عزیزانو د امریکي سمراج غلامان دي یوه خبره زه کې اضافه کومه چې له موږ سره څه روان دي که په دې کې 40 برخې د امریکا سازش دی 80 برخې د پنجابي استعمار سازش دی پنجابی هندوستان د ځان دشمن نه ګڼي عزیزانو په دې سر خلاص کړئ هندوستان د پنجابي دشمن نه دی که دشمن دی هغه ملي شهید ویلی هغه پښتون دی هغه افغان دی نن دا دهشتګردي دا ورځ تاسو ته بیان کړه دا له اسمانه نه ده راغلې دا له مځکې نه ده راوتلې دا له 50 کاله راسې زموږ په وطن کې دا لوبه دا غوبل دا پنجابي استعمار جوړ کړی دی نن یې هم زړه نه سړېږي نن یې هم زړه نه سړېږي دا تا ته په داسې سترګه ګوري دا ته داسې کمزورې ورته ښکارې دا ستا غیرت نه ورته ښکارې چې نن باوجوده د دې چې دلته درنه ناسته ده پښتانه ناست دي تازه غوښتنې کوي
دا سپین سترګې نن راولاړېږي د یو سړي دپاره په دې خانوزۍ کې د ټیف فورس استعمالي اف سی استعمالي او په پښتنو باندې مخامخ ګولۍ چلي اوس چې ته ګوره وایي دهشتګردي ده عزیزانو واورئ پښتانه وایي واورئ منئ یې مه بله ورځ چا خبره کوله ویل ما ته ویلې 500 کسان به درکړو دا له ځان سره وساته هغه ویل ما څنګه ساتل ما دا کار نشم کولی په ما څه ږدي پیسې غواړې او ونیسه دا 2 کروړه 3 کروړه روپۍ دا واخله ویل داسې په سلاو خلکو ځه دا پیسې واخلې زموږ سر نه خلاصه دی هغه وخت دا چې په کراچۍ په دې لاره باندې دا لوی لوی موټران دا چې غلا کېدل دا چې له خلکو وړل دا چې دوی ویلې سرکار به ویلې ویل دا 500 موټران د پلانکي تنظیم وړي څنګه په رڼا ورځ باندې وړي خو نن موږ ولیدله دا چې ته چې 3,000 زه ونیسې تر 1.5 لک روپۍ پورې ورکوې دا تا چې په سرانانو کې دا تا چې په بلیلي کې دا تا چې په کوچلاخ کې دا تا چې کلاسیپلا ته دا تا چې کلا عبدالله ته کم خلک راوستي وو دا تا چې کومې وسلې ورکړې وې دا خو تا د دې دپاره کول دومره زموږ د احساساتو سره لوبه دومره زموږ د شهیدانو بې حرمتي دومره غلط بیانیه دومره درواغ وایي موږ 100 کسان دا موږ وژلي دي موږ ته معلوم یې موږ ستا اپریشن نه منو موږ ستا په اپریشن اعتماد نشته موږ ستا پر سکیورټي اعتماد نشته موږ ستا له دې درواغ سره ولد یو موږ ستا د پښتانه د دې دشمني سره ولد یو موږ ته معلوم دی ستا ارادې بدنیتي دا موږ ته معلومه ده داسې راته معلومه ده لکه دا لمر چې ولاړ دی نن هم ته دا خپلې جتې له دې ځای نه باسې 10 کیلومتره 20 کیلومتره دا تیر کال په ماڼۍ په دې ډیم باندې خلک ورته کړل 15 کاله مخکې دلته خلک ورته کړل دا د ماڼۍ ډیم د دې کمپنۍ ځای 15 کسان یې وړو 8 کسان یې په شهیدان کړو دا د زرغونه هره ورځ باندې خلک په شهادت باندې رسېدل دا شعبان او دا علاقو ته دا منګلې ته هره ورځ دغه دهشتګرد راتلو چې نن د دې ځای خبره چې لږ غټ سپیکر راوړې دا په دې جتې چې د ریاستي په سرپرستي کې ناستې دا زما او ستا خبره دلته اورېدلی شي دومره نږدې دې کینټ ته پراته دي او تا څه وکړو تا نن څه کوې ته دا زموږ بچیان تا 10 کسان څه دپاره ولېږل تا څه لپاره ولېږل ستا اراده څه وه تا خو د سکیورټي پر نامه باندې پر موږ اف سی مسلطه کړې ده تا خو اف سی ته فنډ ورکړی دی بولټ پروف موټر تا دته ورکړی دی تا په ماڼۍ کې 15 کاله مخکې د هغه څه لیب اف سی پر شا وه تا لیویز والا ور مخته کړل تا څه له دا خلکو وژل نن عزیزانو له تا وطن نیسي مشران ناست دي دا ټول ارادې دا ته ستا وطن وخوري دا ټول ارادې دا ته دي عزیزانو چې پښتون یو نه سي وطن یې تقسیم سي د پښتانه بچی خوار وي د پښتانه بچی دی د پردي په جنګ کې استعمال کړي د پښتانه د بچي مستقبل دا د چوکیداری وي د مزدوري وي د غلامي وي د دې دپاره لګیا دي نن ستا پر وطن باندې الاټمنټونه روان دي په خانوزۍ کې په کلا عبدالله کې په توبه کاکړي کې په برشور کې په مسلم باغ هندوباغ کې په کلا سپلا ژوب دغسې دوکۍ ارنایي دا په دې کې د الاټمنټ ټول لپاره کوي ستا مځکې الاټوي ستا هغه مځکې الاټوي چې ستا کور دی باندې ستا باغ دی ستا کښت و کرونده ده پر دې باندې الاټمنټونه روان کړي دي فوجان دي حصې غواړي ریټایرډ دي بیروکریټس دي ججان دي پنجابیان دي او غیر پښتانه دي او زموږ څه بدبخته پښتانه په دې کار باندې لګیا دي د پښتانه په دې قتلیام کې د دې پښتنو سم لاس دی
عزیزانو موږ مطالبه شته دي. اوله مطالبه دا ده